ډېر زما د خپل پیدا دي زما د خپل پیدا دي نو تا کې رحم نشته چې تا نه خپل پیدا دي په بل ډز کې تاسو د دې دلته څه بدماشان یې که نه تاسو داسې ګروره چې تاسو دغه شان کیسې کتارې کوئ ګوره لکه زه به دا ووایم چې پولیس خو خپل کار وکړو زه تاسو ته هتکړۍ واچولې باقي کار عدالت دی ټوله شپه بار او د ده مشران د دې نه خبرېږي چې آیا زما دا کشر څه کوي او کوم ځای دی او چیک بیلنس مې نشته او کوم ځای ګرځي او هغه راځي خرکې علاقه کې دومره غټه سواټۍ صاحب باندې په خرکې کې یو دردناک افسوسناک لړزخیز کوم د واردات شوی او په هغه کې څلور کسان کوم قتل شوي وو د هغه په باره کې موږ پریس کانفرنس کوو په هغه کې د الله تعالی فضل دی چې موږ پولیس په هغه تفتیش کې کامیاب شو بسم الله الرحمن الرحیم عزتمندو نواز منګل یم او دا مهال زه موجود یم په تانه کاتلن کې او دغه د کرایم سټوري د تانه خرکې کور کوو یوه وقوعه وشوه چې د شپې یو کور ته څه کسان لاړل او د هغې له کبله په هغې کې څلور کسان فوتګي وشوه چې هغې کې یو اسدعلي و دغه والد سبزعلي او د اسدعلي کور والا او د هغې بچی 3 یا 4 کاله د هغې عمر و چې هغه د بېدردۍ سره قتل شو بیا د دې سره حضرت علي کم چې د سبزعلي نوسی و یعنی د لور د طرفه هغه FIR وکړو هغه چې کم دی پولیس ته دغه وینا وکړه چې زموږ د دې نیکه مطابق څه چا سره څه دشمني څه تنازع هېڅ هم نه و خو دغه ملزم اسحاق باندې دي کولا و دعویداري وکړه او یو untraceable کیس و چې هغه ټریس شو نو عزتمندو یو طرف ته ډیره دردېدلې واقعه چې په کور کې په کور باندې نامعلومه داسې کسان راشي اوس دا نور تفصیل اخلو د سچو صاحب نه چې د ډکیتۍ په تور باندې رالو خو به هر حال دی کې 4 کسان چې کم دی هغې کې وفات شو هغې کې یو ډېر بېدردۍ سره 3-4 کال والا ماشوم ابوبکر هم په هغې کې وفات شو سچو محمد بشیر صاحب دغه دا کیس او د تاڼې خرکې دې سره دغه د اپریشن ټیم و دې سره چې کوم دی انویسټیګیشن عمله هم ولاړه ده دې نه نور تفصیل اخلو ډېره شکریه ډېره مننه یو untraceable کیس و د شپې چې کوم دی دغه کسان لاړو په هغې کې یو اسدعلي د هغه والد صاحب سبزعلي د هغه چې کوم دی د اسد یو بچی ابوبکر د هغه کور والا په دې کې چې کوم دی فوتګي راله دغه وقوعه څه وه دا لږ د تفصیل سره دې کتونکو ته ووایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وړاندې خو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو راغلې دا هو په 28 تاریخ باندې مونږ ته یو انډریس کیس شو چونکې وګو ته نشو ویلی سانحو ته ویلی شو 4 مړي په دې کې مقتول سبزعلي و د هغه زوی و اسد و د هغه نوسی و ابوبکر داسې 4-5 سال کې به او بیا د اسد کور والا وه نو دا وقوعه بیا په دې کې مونږ FIR رجسټر کړو افسرانو پکې نوټس واخیستو صحیح په دې کې SP انویسټیګیشن صاحب زموږ DSP صاحب کارلنګ سرکل او DPO صاحب بذات خود باغي دا ټول مونږ تفتیشي ټیم او سیبداد خان را سره مونږ پکې لګیو او دا کیس شو کړ د مونږ ټریس کو بل د ملزمانو نه چې کوم د وقوعې په دوران کې کوم موټر دغه تللی و هغه کلاشنکوف هغه هم ریکور شو بیا چې کوم د هغه زنانه نه والۍ تللی وي هغه هم ریکور شوې او نور هم لګیا یو تفتیش جاري دی دغه کسان د شپې په دغه کور باندې ورغلي وو شپې څه ټایم و اندازتاً د شپې داسې 2-2:30-3 بجې خوشاوي چې دوی په دې کور باندې ورغلي او دا ټول کور یې وژلی سبزعلي مقتول کوم انګور چې وه او دا کور والا چې دی نو دا افس کې رشته دار دی ښه رشته دار و ملزمان خپل د کول فعل دغه مني بالکل مني تاسو دینه تپوس کوئ دې کې دا کم یو ملزم اسحاق دی ښه دا راته ووایه چې دې ته خو چې څونه هم موږ یا سانحه ووایو غم ووایو تاسو په کم نظر باندې تللي وئ دې کور ته چې په دې کې تاسو د 3-4 کالو هغه ابوبکر اسد و د هغه کور والا د هغه والد سبزعلي قتل کو وجه څه وه وجه هم په دغه پیسو په دې وجه تللي وو بس نو څه پسې تللي وئ پیسو په دې وجه تللي وي وایه که نه بس هم په پیسو په وجه تللي وو زه هم او دا 4 کسان لکه دا 3 راته نور وو ښه هغه عماد و وزیرو صحیح ده او مهرانو چې ما پکې ډزې کړې خو عماد پکې ډزې کړې به دې څه قسم قرآن خورم چې او زه خپله غلطي منم بالکل جي
نه لکه ته لاړې څنګه دې سټارټ دې څنګه واغېستو هغه ټول کیسه بیان که که نه لکه ستاسو لکه بله ګوره دغه د پښتنو ښکلي روایات پامال شي څنګه لاړې ډکیتي یا سټارټ هم څنګه واغېستو ډز هم بیا څنګه وکړو دا لږ تفصیل کې ووایه. چې موږ څنګه دواړه واوړېدو معلومات واوړېدو بیا راپسې دا هلک دا ماشوم چې دغه مهران دا راپسې وزیر په دیوال راوړو په لاس نه یې ونیسو زور لکه لاس ویله ورکړو چې راچوتې کړو چې واوړېدو بیا موږ لکه دا بابا دې وتړه یعنې مخامخ ته پوسته کولی شو ویې تړه زه ورته ولاړم ټوپک سره کم دی پیسې ما درته چې ټوپک سره کم دی چې ټوپک را سره نشته دی قرانګ وکړه سره ټوپک یې وایي چې څنګه یې پې ګزار وکړو چې ټوپک کم ځای دی بس بیا ورته ونه خو چې زوی ته یې ویلې زوی ته ټوپک کم ځای دی وایي سرجي دا دی پروت دی وایي ټوپک ته کوم په خمبه کې کېښود د غنمو دې کې تاسو تا ته ښکارېږي څو ډزم وکړو او څو ډزم دا چې کم دی دا سبزلي او د هغې دا نور دا کسان تاسو وویشتو ته یې پته ته ویشته چې څو ډزې لګېدلي دي نو په دغه کیس په دغه هغه باندې پیمانه یې چې دغه شان سانحه په کاتلنګ کې داسې راله سرجي زه پیمانه یم بلکل زه پیمانه یم او جي لږ زما نه غټ زیاتی شي بس نو چې تاسو ډکیتي کړي خپله ډکیتي به هم کړي وه که نه سرجي هغه زما نوم واغېسته یا لږ زما نوم واغېسته چا د عمادو ښه بیا هم د خپل یاره نه ډزې کړي دي د څه دپاره نوم واغېستو وایي ساکه بس بابا مال آواز را کړی ښه بس او بس بیا هم دواړه ډزې کړي دي جي ښه ای تاسو وپېژندئ او جي دا ستاسو رشته کې څه وو او جي دا زموږ د مور ماما خدیجه نو څونه په دې باندې تاسو خپیمانه یې په دغه د کول فیل باندې لکه ګوره دا یو څه ښه کار لږ نه جي ډېر زما نه خپل پیدا دي زما نه خپل پیدا دي نو تا کې رحم نشته چې تا نه خپل پیدا دي په بل ډز کې تاسو د دې ځای دلته څه بدماشان یې که نه تاسو داسې ګروره چې تاسو دغه شان کیسې کتارې کوئ ګوره لکه زه به دا ووایم چې پولیس خو خپل کار وکړو زه تاسو ته هتکړۍ واچولې باقي کار عدالت دی او د پولیس ته سزا جزا د هغې دي که بالکل صحیح ده ستا څه نامه ده مهران ستا څه کردار و زمونږ بابا ته ولاړو بابا سره هم څه کولو بابا یې مات تړو مونږ ورته سر ته ولاړو ښه او ډز پې چا وکړو ډز پې ده کړی او یې مات کړی د پې مات پې کړی او ستا خپل عمر کتلی چې ستا څونه عمر دی زما عمر وایي 12-13 سال نو د 12-13 سال کې به ته ځې په پردو کورونو به ځئ تاسو 4 واڼه 15 واڼه به چې کم دی 2-3 کالو ابوبکر به هم پکې ولې اسد به هم پکې ولې سبزلي به هم پکې قتل کوئ دی مونږ یې مات په دوکه راوستو څنګه یې په دوکه راوستو مونږ ته ویل وایي څاروي راولو نو ولې ته پوهېږې نه چې څاروي خلک د شپې خلک څاروي راولي مونږ یې ماښام راوستو صحیح ستا څه نامه ده وزیرګل وزیرګل ستا پکې څه کردار و زما همدغه بس خپور ته ورته تړلی ما تړو زه ورته ولاړم نو دم تړلو هغه هم تړلو هغه به ډز کولو جی صحیح ده عزتمندو دا دغه درې ملزمان چې دغه د خبرې تاسو واورېدې بشیر صاحب دغه چې کومه ده هغه کول فیل کړی دی دا هم مني څه ګڼي چې دغه په کاټلنګ په دغه سیمه کې دغه شان د دښمنۍ تربګنې دا ډز ډوز ډېر سیوا دی څه وجه کیدی شي ماشرف قصورواله ګڼي که دا خلک و یار دې حوالې سره به زه دا ووایم چې وړاندې هو لکه د دې ورسا کم مشران چې دي له پکار دا دي چې په خپلو کشرانو باندې چک بیلنس ساتي دي د شپې روزي د شپې ګرځي د دې مشرانو ته دا پته نه لګي چې وایي زما دا کشر چرته دی لکه دې کې دا یو چې دی نو د شیرګل شاه زمان کلا دی یو د مردان غلامو دی صحیح ده دی د شپې ټوله شپه باري او د مشران د دې نه خبرېږي چې آیا زما دا کشر څه کوي او کم ځای دی او چک بیلنس پې نشته او کم ځای ګرځي او هغه راځي خرکې علاقه کې دومره غټه سانحه بشیر صاحب دا ویلی شي چې دغه د اګرو دې نه مخکې څه په پولیس له په اف آی آرو کې مطلوب دی دې نه وړاندې دې څه اف آی آر څه کیسز پې شته دې کې دا یو ملزم چې دی نو دی خو مخکې نه د موږ سره په 381 کې وانټډ هم دی پیو دی او نور مزید هم تفتیش کې د دې نه انکشافات شته چې وکړي کړي تاسو انویسټیګیشن وکړو 3-4 کالو هلک هم پکې هغه شوی دی اسد هم پکې شوی دی نو دغه انویسټیګیشن تاسو کو څه به ویل غواړئ دې کیس حوالې سره بسم الله الرحمن الرحیم زه ستا ډېره شکریه ادا کوم ستاسو له ټیم چې تاسو راغلی دلته او زموږ سره مدا شریک زه له دې متعلق دا ویل غواړم چې دا هلک چې دا مین ایکیوز دا دی
اسحاق دی اسحاق دا مین اکیوز دا دی منصوبه بندي ټوله د جوړه کړې او دا نور چې دي دا نور ورسره ځان سره راوستي په ګروپ په شکل کې یو پکې پیو دی د هغه د ګرفتارۍ کوشش هم جاري دی انشاءالله ډېر ژر به هم ګرفتار او د دې تلي لکه انویسټیګیشن سوی د ډکیتۍ په هغه باندې بالکل زموږ انویسټیګیشن دا وایي دی د ډکیتۍ په نت باندې تلو او ډکیتي او کلاشینکوف هم پکړول او حال هم د هغه نه په زور دا ډېر سخت کیس و که نه د دې خو اپریسیشن دا زموږ الاف څرنګه د دې اپریسیشن دی پولیس لپاره کار دی دا خو ډېر سخت کیس و ټریس څنګه شو ځکه چې داسې کسان راشي بیا دا ډېر سخت کیس و زموږ دپاره دا یو چیلنج و چې دا ټریس کو دا لږ چې دا یو په میله کې ورته تغبه میله هغې ته مونږ لړو په سپینو کپړو کې او په هغې کې دې مونږ ګرفتار کړو ومونیو چې رام وسته د اسحاق نه بیا ټوله مونږ ته هغه ښکاره شوه په دې باندې داویداري حضرت علي کړې ده حضرت علي پې داویداري کړې صحیح ده اسحاقه ستاسو دغه دا کار دی چې دغه تاسو دا ډکیتي کوئ نور څه کار روزګار نشته ستاسو نه جی ولې نشته دا به پیله جیتلیو دا ستا ډومبی هغه و چې تاسو پکې دونه غوبل وکړو جی په کلي کې زما ته پوسټ وږی لکه دا ښه میسج ورکوي دا چې اوس دا ټوله دنیا ګوري خلک وایي پښتانه خو قاتلان دي که څه دي بس بالکل بس زم دا زیاتی شوی بس بالکل منو او جی دغه دا جرم د ټول چې کوم هغه د منصوبه بندي هم تا کړې وه جی نو دې ټایم کې ستاسو څه سوچ رانلو چې ردې کې د ابوبکر د 2-3 کالو نه د شپه وه لکه د شپې او یا هر څه تاسو ته نه ښکارېدو دا چې تیاره وه دا لکانو ګوارې تیاره وه نو چې بعد کې خبر شوې بیا هم څه کولو نو سهار خبر شو نو زما خدای شته دا جنې زموږ شینه کېږي زما ښځې ته زما هغه ټلیفون وکړو چې دغه شان پلانکۍ مړه ده نو بیا په ځان ځینې پوه شوه بیا له هغې بم من راوړې خو لکه ما بولټینګ کړې وې ما بل داسې باویسوري بیماري بې ده لږ ګډوډ یم هغې نه بیا راباندې چل شوی دی بس خو بیا ستا خپل اولاد شته او جی بیرنۍ لور دوی ده خپل که دا اوس څوک قتل کوي نو په تا څه تېرېږي خبر خفه بالکل جی همغه عزتمندو دا د خرکې تاني دغه دا کیس چې دا تاسو ته موږ مخې ته کړو هسې خو د پښتو ډېر ښکلي روایت دي دا چېرته څه ښکلی میسیج څه ښکلی پیغام نه ورکوي او نه موږ غواړو چې دغه شان خپرونې شایع شي او د پښتون یو غلط روح یو غلط تصویر شایع شي ظلم خو که دې ته څونه هم ظلم عنوان ورکړي کانټیکسټ ورکړي د دې شاته دغه د پس منظر دی موږ لاړو ډکیتۍ پسې ښه چې ډکیتۍ پسې لاړې دي بیا څه وکړو ابوبکر چې د 3-4 کالو هلک و دا چې دلته دا زما مخې ته دا څونه دا مشران زما ولاړ دي دې نه چې ته تپوس وکړي چې ته سهار ټوله ورځ ډیوټي وکړي او د شپې لاړ شي خپل ماشومان سینې ته نږدې کړي نو تا ته څونه سکون میلاو شي که ته وایې چې او باچا ته به وایې چې سم په F-16 جاز کې ناست یم ځکه چې دا ماشومان خلکو ته ډېر زیات خواږه دي د هغې د خو کور تباه کو خاندان تباه کو زموږ لالچ زموږ هیرس دومره زیات شوی دی چې حد یې نشته لکه دا په دې میاشت کې څونه واقع دی په کاټلن کې دې نه مخکې یو بله واقع وشوه چې 4 کسان یې نور مړه کړو دا به د بار ممالک ته د خلکو ته څه پیغام ورکوي چېرې د پښتنو په دغه سیمه په دغه مردان کې دونه کرایم کېږي خلکو کې به یاره او ترخه چې کوم ده هغه نوره هم راځي دغه بشیر صاحب چې دغه د اپریشن کې و دغه انویسټیګیشن افیسر و چې د دې د خبرې تاسو واورېدې دغه دا کیس په هر انګل باندې وکتلی شو او ډېر ښکلي انداز سره انویسټیګیټ شو انویسټیګیشن یې وکړو د دې چې کوم دی د ټول اس ایس پي کوم چې په انویسټیګیشن مردان کې تعینات دی ثناء الله بیټني صاحب چې هغې دي ان تک محنت لکه بله دغه دا کیس ټریس شو الله دې وکړي چې دې خلکو ته سزا میلاو شي ځکه که سزا میلاو نه شوه دوی به بیا سبا راوځي په چوکونو کې دا و د دې وخت زموږ دغه خپرونه چې تاسو ته مونږ مخې ته که صرف او صرف په دغه غرض په دغه مقصد چې د معاشرې نه هغه ناخبره خلک خبر شي چې دلته یاره جرم کیږي او خپلو بچو ته چې کم دی لږ ډېر مونږ ووایو چې یاره په کوم ځای کې ناسته پاسته کې دا کس سره کینې د دې خوی خصلت وګوري نو زمونږ صرف او صرف مقصد د اویرنس دی نه دی چې د چا عزت نفس مجروح شي الله دې وکړي چې مونږ یو کیس لم رانه شو الله دې وکړي چې مونږ یو کیس لم رانه شو او دغه شان خپرونې ریکارډ نه کړو ځکه چې مونږ غواړو چې مونږ راشو چې مونږ ووایو یاره دغه د ملزم اسحاق چې کم دی یو کارنامه کړې ده او د پاکستان نوم یې روښانه کړی لکه دا اوس وګوره دا بشیر صاحب دی که نه په ده باندې موږ فخر او ویاړ کوو ولې دا د دې تاڼې سچور دغه دا اپریشن ټیم دی دا ګرفتاره کړو په ده باندې به دا چې کم پښتانه یي دې ته مې چې تاسو د دې خلکو اپریسیشن وکوئ ځکه دا د فخر لایق دي او دا خلک چې کم دی دا د فخر نه دا د
لعنت لایق دي. الله دې وکړي چې دغه معاشرې نه دغه دا کرایم او دا هر څه چې کوم دی ختم شي، واپس دغه پښتانه همغه د مینې محبتونو همغه سلسله پکې واپس شروع شي. بسم الله الرحمن الرحیم. ستا شکریه ادا کوم. دا وقوه چې کومه ده لړزخیز وقوه چې کومه په دې کې 4 قتلونه شوي 4 کسان په 28 باندې دا کیس دغه شو. په دې کې بیا زموږ افسرانو پکې یو سپیشل ټیم جوړ کړو، اس پی انویسټیګیشن په نگرانۍ کې ټیم جوړ شو. په هغې باندې کوم دی هر څه خپل کار حواله شو. هغه زموږ سفید پرچت پولیس دی، کوم باوردي پولیس یا انویسټیګیشن ولې هر سړي په خپل ځای باندې خپل کار کوو. هغه الحمدلله نن تاسو کتل هغه ملزمان بیګا زموږ چې کوم دی اریست شو. په هغې کې هغه سرسري انټروګیشن کې هغوی خپل کوم وقوع چې کړی د هغې اعتراف یې وکړو. مزید ملزمان چې کوم دي د هغوی حراست موږ عدالت نه لو. مزید چې څه د دې انټروګیشن یا انویسټیګیشن کې څه دغه راځي هغه تاسو سره موږ شي. 4 کسان چې دي گرفتار، 2 کسان یې نه دي گرفتار شوي. په هغه کې موږ چې کومه اصله کلاشینکوف او پیستول د کور نه وړي شوي وو، واله چې کومه زیورات وو، هغه کې پیستول یا چونکې یو ملزم دی هغه ګرفتار شوی نو هغه سره د کلاشینکوف چې کومه د زیورات دی هغه په کې ریکاور شو. تفتیش موږ جاری دی. کسان تاسې مخکې دي دا کوم چې کوم 4 کسان پکې گرفتار دي هغه اکسپټ کوي، هغه مني چې دا وقوع موږ کړی دی. وقوع تفصیل سره به نه ځو. دوی راغلي دي، کور ته راغلي دي، موټرسایکل یې څه فاصله کې ودرولي دي، موبایل یې بند کړی دي او بیا دې کور ته راغلي دي. چې کور ته راغلي دي نو کور کې دوی کمرې سکیور کړی دي. یو کس چې د کوم مقتول دی دا بار ته ودوي سره یو ماشوم و نو اول ځل دې ته راغلي دي او دا یې خپې تړلې دي ورته. چې دې خپې تړلې دي نو دوی دا کاروي کوله نو په دې کې هغه سړی چې دی دا اسحاق یې پېژندلی دی. نو هغه ورته وایي چې اسحاق بچی ته نو کیسه دلته مې خرابه شوې چې هغه وپېژنده نو ده چې دی په هغه باندې بیا ډس کړی دی. بیا دا بچی چې دی دا په ښځه په کمره کې و او بیا هلته ورغلي دي بیه شوي نو هغه ډېر منتونه ورته کړي دي. ښځې منتونه ورته کړي چې دا والی واخله زیورات واخله به مونږ پرېږده. ښځې ظالمان چې دي نو هغه یې قتل کړي دي او دې نه مخکې چې قتلولو نه مخکې نو هغه دوی ته پته وه چونکې چې کور کې پیسې دي او دا ورته پته وه چې اصله دی کور کې اصله دی چونکې د اسحاق یې نږدې سړی دی د کور سړی دی نو هغه چې کوم اسد دی مقتول هغه باندې هغه پیستول او د کلاشینکوف چې دی هغه یو خفیه ځای کې هغه کېښودلي وو نو هغه یې برباسلي دي او هغه باندې هغه دواړه وویشتل. تاسو که څه سوال وي نو څه